أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نعلم إنه ليحزنك الذين يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. سورة الأنعام 33 نمبر آیت. په دې آیت کې الله تعالی تسلی ذکر کړل نبی علیہ السلام ته. تسلی نبی علیہ السلام ته دا د نبی علیہ السلام د کافرانو نه ډېری ګستاخ خبرې اورېدې. هم به دا ویل چې دا جادوګر دی، هم به ویل دروغ وایي، هم به په دغه په احکام او په کردار باندې ډېر سخت اعتراضونه کول، خوشي خوشي الفاظ به استعمالول. نبی علیہ السلام دوی ته دعوت ورکړه، په دې باندې به د دوی د آخرت غم ورسره او هغوی به ډېر سپک نظر باندې کتل. نو الله تعالی وایي قد نعلم، یقینا موږ پوهېږو، انه لیحزنک الذي یقولون، یقینا خفه کوي تعالی را هغه خبرې چې دوی وایي، دوی چې کومې ناجایزې وایي هغه خبرې تا خفه کوي. په دې باندې الله وایي موږ پوهېږو. فانهم لا یکذبونک، یقینا دا کافران نسبت د دروغ نه کوي تا ته، یعنی تا ته دروغجن نه وایي، ولکن الظالمین بآیات الله یجحدون، لیکن ظالمان خلق د الله تعالی د آیاتونو نه انکار کوي. یعنی اصل کې د اسلام دشمنان دي، ساده دشمنان نه دي. ځکه تا ته به مخکې صادق او امین وایو، خو چې د الله تعالی دین بیانې نو تا ته خوشي خوشي نومونه ږدي. نو د دې نه معلومیږي دا چې د دشمني ستا سره نه ده، بلکې اصل کې دشمني د الله تعالی د دین سره ده. همدغه خبره ده چې کوم نیکان خلک په دنیا کې دین له کار کوي، د دې جرم او قصور به اسم نه ټول دنیا به ورپسې او په هر لحاظ به د بدنامولو کوشش کوي. کم خلک چې د دین دشمنان نو ډېر لوی لوی مجرمان وي، خو دنیا په هغې باره کې خاموش. نو اصل کې دغه کس په کردار باندې اعتراض نه وي، د بدین او عقیده باندې اعتراض دي. نو دلته الله تعالی نبی علیہ السلام ته وایي دا تا ته نسبت دروغ نه کوي، ځکه تا ته صادق او امین د مخکې نه ویلی دی، خو اوس چې کوم دشمني تاسو سره کوي دا د الله تعالی د دین نه منکر دی. د دې آیت په تایید کې تفسیر مظهری د ابو جهل یوه قصه هم ذکر کړې ده. د قریشو مشر ابو جهل او یو بل سردار دی چې اخنس بن شریف نومې دی، په یو موقع باندې د دواړو پټ ملاقات وشو، خفیه ملاقات. او دی اخنس بن شریف چې کوم دی ابو جهل ته وویل چې دا راته ووایه چې ما ته خو د اسلام په دښمنۍ کې چې کوم سره روان کړي دا خو ښکاره خبره ده، خو ته اوس ځان له ځای کې خبرې کوو، څوک اسم اوري نه، څوک خبر نه دي، خو ستا عقیده څه ده چې دا نبي علیه السلام چې کوم څه وایي دا ټیک وایي که غلط وایي، ته په دې باره کې څه رایې لرې؟ ابو جهل قسم وخوړ چې دا څه وایي نو ټول رښتیا خبرې کوي، په یوه خبره باندې زموږ شک او اعتراض نشته دی، دا واقعي پیغمبر دی، خو صرف زموږ مشکلات او مجبوري دا ده چې که د نبي علیه السلام پیغمبري ومنلی شوه نو په قریشو کې دقیق کورنۍ به نوره مزاج ورکړی شو. مخکې نه هم د دوی د خانقابې چابیانې دوی د کورنۍ سره دي، دوی د خاندان سره دي، دغه شان د کې حاجیانو له اوبه ورکول د دوی د کورنۍ ذمهواري ده. اوس چې پیغمبري متواله شي نو په قریشو کې صرف دوی وګټله، موږ به شاته پاتې شو. خلک به د دوی عزت او احترام کوي، دوی ته په درون نظر باندې به ګوري او د قریشو باقي شاخونه دا به وروسته پاتې شي. نو موږ په دې وجه باندې دته غوسه یو چې زمونږ د قریشو باقي کم شاخونه او کم خاندانونه چې دي د هغې حیثیت کمزوری کېږي او دوی مخکې ځي. نو په دقه وجه باندې کوشش مې دا ده چې دوی مخکې لاړ نه شي، وروسته شي. دا واقعه امام سعدي رحمه الله هم ذکر کړې ده. د دغې نه علاوه نور هم داسې شواهد ډېر زیات شته دی چې په هغې کې دوی په خپلو منځونو کې دا اقرارونه کړي دي چې د نبي علیه السلام په پیغمبرۍ کې او د هغه په دیندارۍ کې هېڅ اعتراض هم نه و، خو نور وجوهاتو په وجه باندې وایي نبي علیه السلام ته خوشي خوشي نومونه ویل. په یو موقع باندې ابو جهل په خپله باندې هم د نبي علیه السلام سره میلاو شو. نو نبي علیه السلام ته یې وویل چې په تا مې اعتراض نشته، ته ټیک سړی، ته مخکې نه ماته معلوم وي، خو ته چې کوم نظام او کوم کتاب مونږ ته راوړي مونږ د دغه کتاب دشمنان یو، د دغه نظام مخالف یو، دا درسره نه منو. نو دې ځکه کې الله تعالی نبي علیه السلام ته وایي چې دا خلک ستا دشمنان نه دي، اصل کې دا زما د دین دشمنان دي. او تصریح په دې طریقه باندې شوه چې دا ستا دشمنان نو دا زما دشمنان دي، او چې د الله تعالی دشمنان شو نو الله تعالی ول سزا هم صحیح ورکولی شي. نو لہذا نبی علیہ السلام ته وایي ته یې غم مه کوه، بس دوی ما ته پرېږدوه. ولقد کذبت رسل من قبلک، یقینا نسبت د دروغ شوی د ډېرو پیغمبرانو ته ستا نه وړاندې، پس صبرونو هغوی صبر کړی دی، علی ما کذبو، په هغه خبرو چې هغوی ته پکې نسبت د دروغ شوی و، و اوذو تکلیفونه ورکړل شوي وو، حتی اتاهم نصرنا، تر دې چې ورته راغی زموږ امداد. دا دویمه تسلي د نبي علیه السلام ته چې د دین په سر کې ستا دپاره خوشې خوشې خبرې
الزامونه تهمتونه د سنوي خبره نه را بلکې مخکې څومره پیغمبران چې دنیا ته راغلي ټول سم دغه کار شوی دی دین په سره دا شوی دی چې کله د هغوی سره شوی دی نو هغوی بیا د هغې پر د عمل کې څه کړي دي نو په صبرو هغوی صبر کړی دی چې کله صبر کړی د هغې نه بعد څه انجام یې څه شو حتی اتاهم نصر تر دې چې زموږ امداد به ته راورسېدو نو حاصل یې دا شو ته هم پیغمبر یې تا پورې به دا خبرې کېږي ستا ذمهواري صبر دی آخرنه انجام زموږ امداد راتللی امداد به راځي او تاسو به غالب کېږي کافران به مغلوب کېږي نو دا تسلي شو په بله طریقه باندې نو الله تعالی نبی علیہ السلام ته وایي ولقد کذبت یقینا نسبت د دروغ شوی د رسول ډیرو پیغمبرانو ته من قبل کستانه وړاندې فصبروا نو هغوی صبر کړی دی علامه په هغه زمانې کذبوا چې هغې کې به نسبت د دروغ کېدو و اوذوا تکلیفونه هم ورکړی شوي دي حتی تر هغې پورې اتاهم نصرنا چې راغی امداد زموږ ولا مبدل لکلمات الله او نشته بدلونکی د کلماتو د الله دپاره کلماتو د الله نه مراد او هغې وعدې د امداد دي چې الله تعالی به خپل حق پرست خلک خامخا غالب کوي لاغلبن انا ورسلي الله تعالی دا وعده مخکې نه کړې ده چې زه او زما پیغمبران به غالب کیږي دغه شان کم کسان چې مؤمنان دي حق پرست خلک دا به غالب کیږي وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين تاسو به غالب کیږئ که سچ باندې مؤمنان شولئ نو دغه وعده د الله تعالی داسې دي چې لا مبدل لکلمات الله نشته بدلون کې دغه وعده الله تعالی لره د وعده الله تعالی څوک ولا بدل کی او دغه نه بعد سره بدین د لپاره قرباني کوي کړهونه به تیاری خلک به دښمنی کوي امداد به ناراضي دا خبره نشته ده الله تعالی هغه وعده وس هم موجود دي ولقد جاءك من نبأ المرسلين یقینا راغلی تا ته واقع د پیغمبرانو دا تصدیق د مخیری خبرې شو چې ټول پیغمبرانو ته حق پرست خلکو ته د الله تعالی امداد راغلی دی دشمنان هم او دوی خپل دین باندې به صبر هم کا او امداد به هم راتو اوس د دې خبرو معلومول لپاره به تاسو کې نو تصدیق لپاره به چل کې ته د پیغمبرانو واقعیت راغلي مخکې قرآن کې وړاندې یا وروسته ځای په ځای باندې مختلفو صورتونو کې د مختلفو پیغمبرانو واقعیت راغلي دي چې هغوی د دین لپاره کار کړی دی خلکو څخه پخې دښمنۍ پاللې دي او دښمنۍ نه وروسته دغه پیغمبران غالب شوي دي نو هغه واقعیت دلیل د دې خبرې شو چې ته به هم غالب کیږي نو ځکه وایي چې ولقد جاءك من نبأ المرسلین یقینا راغلي تا ته واقعیت د پیغمبرانو او هغې کې پیغمبران غالب شوي وو وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض دا بل تسری د نبی علیہ السلام ته ذکر کیږي نبی علیہ السلام د کافرانو د کفر او د هغوی د مخالفتونو باوجود ډېر زیات حرص لاره چې د خلک مسلمانان شي او اسلام قبول کړي کافرانو به داسې کوله چې نبی علیہ السلام ته به یې ویل اصلي د ضد د وجې نه ایمان خو یې نه راوړو خاص فرمایشي معجزې یې راوړاندې کړلې چې دا معجزو باندې عمل وشو او دا معجزې پوره شوې نو موږ به اسلام او ایمان قبول کو که دا معجزې نه پوره کېدې نو موږ اسلام نه قبلو دغه فرمایشي معجزې چې کومې د دوی وي ناجایزې ګستاخانه انداز باندې په هغې کې یو معجزه دا وه چې زموږ پلرونه او نیکونه راجبندي که زموږ کورونو ته یې راوله چې زموږ سره کښېني ګپ شپ را سره ولګي خوراک را سره وکړي موږ دې تپوسونه وکړو چې قبر کې څه حالات دي الله تعالی ته نه کم تپوسونه کړي دي د هغې نه بعد به ایمان راوړو دا اسې یو ګستاخي غونه کوله اسې استهزا شانتې کوله حالانکه نبی علیه السلام مشهورې معجزې 360 معجزې نبی علیه السلام د امت ته پیش کړي دي د هغې نه علاوه په دې معجزې تسري نه کېږي دا ټیک نه دي نورې ویل غواړو دویمه معجزه یې دا غوښتله چې د مکې معظمې نه کم تېر چاپېره کم لوی لوی غرونه دي ویل دا غرونه را د سرو زرو نه جوړ کړه چې کله دا د سرو زرو شو بس موږ به ایمان راوړو بیا به موږ ومنو چې ته پیغمبر یې او که داسې هم نه کې د سرو زرو کوي نه نو درېیمه طریقه کې داسې وکړه چې دیزګین نه لري که دا غرونه ټول تېر چاپېر د مکې نه لري که بل چېرته یې ویسه معجزه باندې لري که او په دې ځګن کې راله ښایسته ښایسته باغونه په معجزه باندې ولګوه بیا به دغه باغونو کې راله ښکلي نهرونه ولګوه چې پکې اوبه پکې روانې او جاري بیا به دغه باغونو او نهرونو په خوا کې راله ښایسته ښایسته لوړې لوړې بنګلې جوړې کړه موږ به د بنګلو په سترونو کې به ناست وو کته وخت راځبندې کړي بیا موږ ومنو چې ته واقعي پیغمبر یې او که داسې دې نه کړي نو بیا موږ ستا پیغمبري نه منو د دوی د نبی علیه السلام حرص دا و چې د خلک په هره طریقه چې مسلمانان شي نو د نبی علیه السلام خواهش دا کېده چې دغه معجزې چې دوی غواړي چې دا ولا هم پوره شي نو ښه خبره ده چې د خلک ایمان راوړي حالانکه د الله تعالی په علم کې دا وه چې دغه معجزو د پوره کېدو باوجود د خلک ایمان نه راوړي دا خلک د ضد د وجې نه لګیا دی مخکې دا مضمون تېر شوی دی د ضد د کینې د وجې نه لګیا دی داسې بانې ټینګې کړي دي چې هغه بانې نه بانې دي او د پښتو مشهور متل هم دی چې لمونځ کې نو مسلې ډېرې دي چې نه کې نو بانې ډېرې دي
او د پارسي یو وینا ده چې خوی بد باندې بسیار چې د چا خوی خرابي نو باندې وته ډېر زیاتی یادي نو ول دې ایمان نه راوړي دغه لپاره باندې ټیکی کړی وي او دغه راضي الله تعالی ته معلوم چې ایمان نه راوړي نو بده وجه الله تعالی دغه معجزې هم نه نازلولې دویم حکمت بده کې دا ونه نازلول کی چې بده کې د امت خیر هم وجه نازل نشي وجه دا ده چې د فرمایشي معجزې دي فرمایشي معجزو اصول دا دي چې کله یو امت معجزه د خپل مرزي مطابق معجزه وغواړي او دغه معجزه پوره شي خلک یې ونه مني نو بیا د سیر من هلاکی بیا به مهلت نه دا مضمون زی په زمانه نور واقعاتو کې تر شوی دي او آینده کې به هم راشي نو کله ټیم کې الله تعالی دغه معجزې لګري وي نو خلکو خو ایمان د مخې نه راوړه خو الله تعالی معلومه چې نه راوړي عزت کوي نو بیا به دغه نه بعد یو عمومي عذاب راغلی وي دوی به د یخ نه ختم کړي وي مهلت به ختم شوی وي نو الله تعالی ورته کې نبی عليه السلام تسلی ورکړي چې په دې خبرو باندې نظر مخوره د معجزې د خامخه پوره شي په دې باندې نظر مخوره دویم په دا مضمون ذکر کیږي چې معجزې د نبی عليه السلام په وس کې نه وي الله تعالی چې کوم معجزې را لګري نو د نبی عليه السلام په خپل اختیار کې نه وي بلکې غیر اختیاري وي درېم دا ده چې د معجزې د انجام نه نبی عليه السلام خبر نه وو په دې اعتبار سره چې دا به ټول معجزې به صحیح کیږي ټول به صحیح نه کیږي یعنی ټول معجزې په وجه کوم معجزې چې نبی عليه السلام غوښتلې آیا د ټول په وجه خلک مسلمانې دي شي کله د ځینو په وجه مسلمانې دي شي نو نبی عليه السلام ته د علم نه و چې دا کومه فرمایشي معجزې دي کزه د الله نه دا وغواړم او دا نازل شي نو نبی عليه السلام اکثری غالب خیال دا چې داخله به ایمان راوړي ځکه چې غواړي نو ایمان به هم راوړي حالانکه دا خبره ټیک نه و الله تعالی په علم کې دا وجه د ایمان نه راوړي د دې ټکی نه دا معلومه شو چې نبی عليه السلام د غیب علم نه لارو ځکه دغه معجزو خواهش لارو او د غیب علم ته نه و چې د خلک به هم ایمان نه راوړي نو بده ځکه نبی عليه السلام ته تسلی شو او ورسره د خبرداري شو چې د خلک ایمان هم نه راوړي په دې معجزو باوجود او دویمه خبره دا ده چې د دې د نازلېدلو نقصان هم بیا زیات دی په دغه ټیم کې او درېمه دا ده چې معجزې د پیغمبر په وس کې نه دي نو الله تعالی وایي وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِغْرَاضُهُمْ اگر که ډېر ګران دی پتا باندې مخ اړول د کافرانو چې سره مخ اړ یو اسلام نه قبلای فإن استطاعت کستا وس کیږي ان تبتغي ولټه نفقا فی الارض یو سورې بزمکه کی کم زمکه معجزې چې دی او دوی غواړي د خلک غواړي او ستا وس کیږي ته زمکه کې سورې کولې شي دغه معجزه ودرا پیش کولې شي او سلمان یا یو پړوي په سماي اسمان ته کم آسمانی معجزې چې دغه لپاره ته اسمان ته پړوي پیدا کولې شي تلې بشي وتاتيهم وتراوړي بآیت هر قسم نخه دغه فرمایشي نخه چې کوم دی غواړي معجزې چې دی غواړي دا وتراوړي نو بیا هم د خلک ایمان نه راوړي نو تسلیش وجه په دې باندې سره مخوره ولو شاء الله او قد الله خو قبل جمعهم نو دی به را جمع کړي به الله خدا په هدایت باندې ولا فلا تكونن وتمکیګه من الجاهلین دنا خبرونه هغه کسانو نه مکیګه چې د انجام نه خبره د معجزو د انجام نه خبر نه دي نو نبی علیہ السلام د دې نه بعد د خواهش پرې خو دوی چې د فرمایشي معجزې دي پوره شي او نبی علیہ السلام په دې راز باندې پوه شو چې دا خلک د زد وجنه لګیا د ایمان نه راوړي بهر حال نه راوړي انما يستجيب الذين يسمعون دغه مخینه تسلی تفصیل لې چې کوم خلک ایمان راوړي نو هغه فرمایشي معجزې ته نه دي پراته بلکې هغه خلکو ایمان راوړي دي چې کوم خلک د الله تعالی کلام ته وګ دي په دې نیت باندې چې دا حق دی او په عمل وکړي نو هغه اسلام قبول کړي دي کم خلک چې د آسماني آیاتونو د آسماني احکامو د غوږ نه دي یعنی قرآني درسونو کې سره د انسان اخلي غوږ خبرو ته جوړ نه دي نو دغه د تحقق سم معجزې پیش کې بیا هم د مسلمانېږي نو الله تعالی وی قبول والے کې هغه کسان یعنی اسلامي احکام هغه سره قبلای يسمعون چې غوږ دي احکامو ته شرعي درسونو ته غوږ دي والموت يبعثهم الله او مړي په الله تعالی دوباره راځوندي کوي ثم الیه يرجعون بیا دې الله ته واپس کیږي دا والموت يبعثهم الله د یو بل تسریل شو په دې انداز باندې چې کم کسان د اسلام دشمنان دي اسلام نه قبلای او په دې دنیا باندې الله تعالی راونه نیول عذاب یې ورنک او دا خلک مړ شو دنیا نه لاړ نو ته په دې باندې مخه بغیر د اسلام غټ دشمنو او د سره دنیا نه لاړو سزا یې ونه سکله بلکې دغه خلک به الله تعالی يبعثهم الله راځوندي کوي ثم الیه یرجعون به الله ته واپس کیږي نو البته به حساب کتاب وشي تغینه بعد به جهنم ته واجه نو یعنی دا الله تعالی د غریب نه خلاص نشو بچ نشو د مر په وجه باندې بلکې دا اوس هم ډېر مرحلو نه داخله کیږي